قرآن کریم کامل ہدایت تے یو دا ایمان لرل فرض دی. قرآن کریم کامل ہدایت تے دا ایمان لرل فرض دی. کامل مطلب دا دے چھ قرآن کریم د ژوند اس یو سانگا ندا پر خودلی خداغی رہنمائی منگ تا کڑی دا. یعنی پا قرآن مجید کی کمی نشتا. کچا ویل چی زمونگ دا جوان یو طرف تے پرس کا دا کچرو طرف تے یا دا تانی طرف تے یا دا اسپتال طرف تے دی که دا قرآن ہدایت نشتا. دی که زا آزاد یما قرآن دا طرف ما تا ندے بیان کڑے. پارلیمنٹ اسمبلی را تا ندی بیان کڑی یا غم او خادی را تا ندی بیان کڑی. نو دا سے اندو دے لکه سنگ چی دا ہندوستان اندو ټول قرآن نمانی نو دے یو عیسیٰ نمانی. نو دا غرغشتو اندو دے دا امرتسر سکھ تے. یو خبرہ خبر تا وقت دی مسلمانان رونو. یو قرآن کامل ہدایت تے پورا دے دا ایمان لرل فرض دی گو رہے. دویم خبرہ قرآن کریم کی بدلون نرازی. قرآن کریم ٹکی سوک بدلولے نش. قرآن محفوظ دے نہ تے سوک خوڑے شی نہ پکے سوک زیادولے شی. قرآن کی تحریف نشتا. قرآن کامل نے او قرآن محفوظ نے دا ایمان لرل ہم فرض دی. چھ قرآن محفوظ دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کریم کے رد و بدل لا مبدل لکلماتہ لا تبدیل لکلمات اللہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. دا اللہ رب العزت فیصلے سوک بدلولے. قرآن کریم کے رد و بدل دو خبر شوئی. نو درے موستا پوس کو چھ قرآن مجید کامل ہدایت شو بالکل پورا شو. دویمہ او قرآن مجید کی سوک رد و بدل کولے نشی. نو درے مبلس خاکونی پیغمبر تا بیا ساجد تے پونا شوی پاسانا بیا بل پیغمبر تا ساجد تا چشی لرازی. کہ قرآن پورا نوے او بل پیغمبر رات لے نو منگ بوئے چی او پورا نوے نو بل پیغمبر باغا کمی سکی پورا کی. کہ قرآن کے رد و بدل کی دلے نو منگ بوئے زبل پیغمبر براشی نو غب سو کی رد و بدل بہو کی ارسو خو رد و بدل دا خدای پا کتاب کے کولے نشی نو بل پیغمبر براشی نو غب پا کسو کی رد و بدلو کی. نو چی قرآن پورا ہم دے اکملت لکم دینکم اکملت لکم دینکم. قرآن ویلی دی پیغمبر در اتلو والشتا یا راغل دے دا نبی علیہ السلام نرستو. نو دا مقصد دا دے چھ قرآن پورا ندے نو مسلمان شو که کافر ہو تاسو وائزنو ہم. او چھ کم سڑے داوی چھ نبی علیہ السلام نرستو بل پیغمبر راغن دا مقصد دارے چھ قرآن کے لکس کوما رد و بدل کوما نو بیا پا قرآن سے شو کافر شو. نو بل پیغمبر راتلو تا ای سجتو مو نشتے. دا دے دا تکمیل نبوت مطلب ختم نبوت قانونی خبر دا او تکمیل نبوت کمالی خبر دا. قانون داو چھ بس اللہ پیغمبرانو چھ کم سلسلہ مقرر کرے و تر دا غزائے پورے نبی علیہ السلام تر راتلو پورے بس خبر ختم شو. خوبدی کہ دا نبی علیہ السلام کمال نہ معلومی گی او چھ تکمیل نبوت ہوا ہے نو دا نبی علیہ السلام کمال سے شو معلوم چھ ضرورت نشتا. نو ضرورت نشتا بل سل راضی دا بل دا راتلوی ضرورتو مو نشتا دے. نو قرآن ومن بالغ دا مطلب دے چھ قرآن تر قیامت پوری ہدایت تے او تر قیامت پوری چھ کم انسانان راضی
دا غي د پاره قران کریم هدایت ته ووحی الی هذا القرآن او وحی کول شي ما ته دا قران کریم لئنذرکم به د دې د پاره چې ختم کوم په دې باندې نه معنا ده لئنذرکم به د دې د پاره چې مړی ته اور وبخما او داغه د پاره ختمونه وکما لئنذرکم د دې د پاره چې ساخت نه جوړ کما او وی ګټما لئنذرکم د دې د پاره چې تعویذ کما او غاړه ته واچو ما د قران کریم دراتلو مقصد خلق ته بیان کول دي او خلق د دې قران نه خبرول دي چې د دې څه مقصد دی د قران کریم مقصد انذار دی د پیغمبر دراتلو مقصد انذار دی او د دې امت مقصد چې دغه هغه انذار دی خلق ته بیان کول د قران کریم نه نن خلق قران کریم نه بیانوي علماء کرام چې کوم نه قران کریم نه بیانوي او عوام سره دا فکر نشته چې د قران کې الله مونږ ته څه ویلي دي لوی لوی جماعتونه وي لوی لوی علماء کرام وي لوی لوی مدرسې وي او د قران کریم درس په بګی نه وي د قران کریم بیان په بګی نه وي حالانکه د مسلمانانو ذمہ داری و چې جماعت په قران آباد وي کور په قران باندې آباد وي او ملک په قران باندې آباد وي قران ویلی دی حتی يسمع کلام الله ماحول به د قران جوړای چې هر ځای کې قران کریمي لئنذرکم به ومن بلغ ليكون للعالمین نذیرا لتنذر به وذکرا للمؤمنین لینذروا به وليذكر اولو الالباب قران کریم انذار له خبرداري لراغله دي خلق خبر کا دا الله تعالی د حکمونو نه دا الله د حقونو نه او د خپل زندګۍ نه د هر سنه خبر کا لئنذرکم به دا چې خبر کم تاسو لرا لئنذرکم دا چې ورم تاسو لرا به په دې قران کریم باندې نو یو سو بل څه د انذار د پاره نو د الله کتاب وای کنه لئنذرکم دا چې ورم تاسو لرا به په دې قران کریم باندې ومن بلغ او هغه چا هغه سو کوم يرون چې چا تر سیدل دا قران کریم ما خو په توحید باندې دا الله گواہی پیش کړه نو استاد نه لګ تاسو کوم انکم لتشهدون په شرکم چرته گواهشتا تاسو سره د دینا چې یو طرف ته گواہی دا الله شو دا الله گواہی شو په دې خبره باندې چې لا اله الا هو لا اله الا الله الله شته او مو دا الله رب العزت په شانتی بل سوک نشته دا الله گواہی په دې خبره شو اوس تاسو ته ما انکم اے اوریدونکو د قران کریم اے عربیانو اے اجامیانو یا تورو یا سپینو یا اندوانو سکانو ډوګراو یهودیانو عیسایانو پیرنګیانو اے د ټولو مذهب خلکو یا ټولو اوریدونکو د دنیا تاسو د الله د گواهی مقابله کې دا گواہی کوئ چې یو بل الہ هم شته فرعون چې کوم دنو هغه الہ دی انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غیری تاسو د الله نه علاوه یو بل الہ منئ یا ژوند او یا مړ یا د نور پیدا یا د نار پیدا یا د خاور نه پیدا یا قبر ته الہ وای یا مانای تا او قصر تا پارلیمنت ته الہ وای یا ژوندۍ ته الہ وای یا د ګټي بوت جوړوي یا د غوخي بوت جوړوي او غلا د الوهیت مرتبه ورکوي تاسو ټول راجم شي او دا گواہی ورکوي اینکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى تاسو نور حاجت سرکون کی او نور خدایان منی یا د ګټي او یا د خټي او یا د غوخي یا اکثریت ته الہ وای جمهوریت ته الہ وای یا یو بادشاہ له خدای مرتبه ورکوي یا یو پیر فقیر له خدای مرتبه ورکوي اینکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى تاسو نور سيزون لا د الوهیت مرتبه ورکوي
یو طرف ته د الله گواهی ده او بل طرف ته ټول انسانیت ته چې هغه چې کمدنو د الله رب العزت د گواهی خلاف د توحید خلاف د شرک گواهی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ک ټول دنیا یو طرف ته الله تعالی گواهی بل طرف ته ده نو زما گواهی به د الله د گواهی سره وی قل لا اشهد زه ګوره دا گواهی نه ورکوم نه د اکثریت نه متاثره کیږم نه د چغو سرو نه متاثره کیږم نه د زور نه متاثره کیږم نه د مال او د دولت نه متاثره کیږم زه دا گواهی نه ورکوم دا د شرک گواهی ته زه تیار نه یم دا نه چې د اکثریت نه متاثره شه او د شرک گواهی ورکم اکثریت ته چې څوک لا وي او په اکثریت باندې قانون جوړوي نو دته وایا خخ کاره خبره ده په دنیا ټول آبادی سوره ده وی ویر به ده تیر به ده وای مسلمانان په کې سوره دي وی دویر به دي بس بیا پر اسلام ته چوټي ورکونو اسلام له بیا چوټي ورکونو دا دلته محله کې وای لګ بو ګورو ګیرو والا ډیر دي کې بیګیر ډیر دي بیګیر ډیر دي جوړګیرو له بس ورکو چوټي ورکو منځګزار ډیر دي کې بے ماز ډیر دي په محله کې د جمعې پرز باندې 15 صفای او د سار مسکی نیم سپ نیم سپوم نی ار سار سبکو مسلم صور کو ولې د اکثریت په منو کنه نبی علیہ السلام وی زه د اکثریت مکثریت په طرف نه مم کتا سو ټول انسانیت یو طرف ته شي او د الله گواهی د لا اله الا الله د زما به دا گواهی زستاسو نه بیزارم بالکل جوتایم ستاسو نه لا تغتر بکثرت الهالکین قل لا اشهد اینکم لتشهدون تاسو گواهی کوي ان مع الله چې یقینا د الله سره خدایان دي نور توبه توبه قل ورته وای لا اشهد زه ګوره دا گواهی نه کوم زما گواهی واوري ډنکی کی چوټ صاحب خبره کوم قل انما هو اله واحد وتوحد دی عالم براو کته چلون کے صرف سوک دے اللہ دے تکوینی الہ صرف اللہ دویم انما هو اله واحد دی کائنات د عبادت مستحق صرف سوک تے اللہ دی کائنات چلون کے تشریعی نظام دیل قانون ورک ان کے حلال ان کے حرام ان کے جائز کو ان کے ناجائز کو ان کے سوک دے اللہ زب صرف دا اللہ پر قانون چلے گم ورطوا انما ہوا الہ واحد یقیناً آغا چھ دے نو الہ دے یکیو لائق دا بندہ گئے دے یکیو وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ او یقیناً زویزارم بالکل جدائم مما دا غنا چې تاسو یې صدار جوړوي ستاسو دی صدارانو نه او ستاسو د شرک نه بالکل وزارم یو پیغمبر دی او دا سی आवाज کوي نن په لکونو يربونو مسلمانان ني او دا نوې مشرک او کافر ته چې انني بریء مما تشركون ابراهيم عليه السلام आवाजو انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله د ابراهيم تابعدار आवाज کو مونږ به بالکل وزار یو د شرک او د مشرک نه وزار یو نن چا د شرک او د مشرک نه وایکاټ کو وسو یو دی بریء مما تشركون زو وزار هم دا غنا چې تاسو صدر جوړوي او یواز زما دا خبره نه تاسو کې خپل نیکان مولیان دی غیم منلې دا الذين آتيناهم الكتاب آن کسان چې ورکړه مې دی لره کتاب نو پی جنی دی توحید لرا پی جنی دی قول لا اله الا الله لرا کما يعرفون ابناءهم لکه چې پی جنی خپل زامن دا لا اله الا الله مسلو ته معلومه ده یا يعرفونه پی جنی حقانیت دی پیغمبر لکه چې پی جنی زامن خپل نو یره او ذکر کوي الذين خسروا انفسهم کسان چې برباد کړل خپل ځانونه خسران بربادي دل تباہی کسان چې برباد کړل خپل ځانونه فهم لا يؤمنون نو دای ایمان نراوړي مخکې تفصیل تیر شوی الذين کسان خسروا انفسهم چې برباد کړل خپل ځانونه یعنی خپل استعدادات تباہ کړل خپل غوګونه تباہ کړل خپل سترګې تباہ کړ خپل عقل تباہ کو په دنیا باندې او په شرکیات باندې لګي او د الله په دین باندې نه لګي فهم لا يؤمنون هغه ایمان نه راوړي نو فهم لا يؤمنون نو دای ایمان نه راوړي
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة